اوس د چک درک سټیشن کې د ګریډ نه اسبن تطلون کې پیډر چې په کروڑونو روپے خرڅ په پیرازي کار شروع کولو پرانیسته دستوري ته د وینا په وخت د پاکستان مسلم لیگ نون ادینځي ایگزیکټیو کمیټې چیرمن ریټایرډ سپرنټینډنګ انجینیر فیض الله خان خیبر پختونخوا صوبایي نائب صدر فرید خان یوسفزئی تحصیل ادینځي صدر داود خان او نور ویلي دي چې مسلم لیگ نون د ترقۍ نوم دی او بیا د خیبر پختونخوا او خصوصي توګه ملکن ډیویژن ولسی ترقۍ د پاره د صوبایي صدر امیر مقام خدمات د چانه پټ نه دي د وړاندې فیض الله خان او فرید خان یوسفزئی داود خان ادینځي سوشل میډیا صدر سید کبیر باچا صاحبزاده واجد علي پرویز خان خلیفہ راحت الملک باچا په شمول نور مشرانو او پارټي کارکونانو سره د امیر مقام په نمائندګۍ فپیډر د کار شروع کولو پرانیستا وکړه په دې سلسله کې تابع شوی دستور ته د وینا په وخت فیض الله خان فرید خان یوسفزئی داود خان او نور ویناوه چې مسلم لیگ نون د پاکستان خالق جماعت دی په دې وجه چې کله هم د دې جماعت مشرانو قائد میاں نواز شریف موجوده وزیر اعظم شهباز شریف د ملک پستا او خیبر پختونخوا صدر امیر مقام ته د صوبې او خصوصا ملکن ډیویژن ولسی ترقۍ د پاره کار کړی دی د دې ویناوه د بجلی فیډر مبارک شه نور چې د بجلی په مت کې څه کارونه دي ان شاء الله ډېر وکړو ډېر په پایپ لاین کې دي روان دي خو ان قریب په ګیس کې به موږ کار شروع کوو ولې چې انجینیر صاحب دا وینا ده چې موږ خبره د خټ سر ته رسولې ده او ان شاء الله د ګیس نه پابندي اوچتېږي د بل چا بد او خپل صفت به نه کوو خو خبره ورونو په کارکردګۍ ده موږ مقابله کوو د هر چا سره په کنځلو په ویلو او په سپکو خبرو نه صرف او صرف په کارکردګۍ به خبره کوو یو سړی به ماته خپله کارکردګي ښیي او زه به ورته خپله کارکردګي ښیم فیصله به تاسو کوئ فیصله په تاسو ده تاسو به د هغه هم ګورئ او زمونږ دا به هم ګورئ چې د چا کارکردګي ښه وه نو په تاسو باندې د الله طرفه دا دغه دی چې همدغه خلکو ملګرتیا کوئ موږ شکر الحمدلله په دې لږ وخت کې چې کم کار ته لاس اچولی دی نو هغه هم سر ته رسولی دی موږ په دې بجلی په مت کې خصوصا د نادرا په مت کې د یوټیلیټي سټور په مت کې او انشاءالله ان قریب د ګیس په مت موږ به تاسو ته خپله کارکردګي ښیو زموږ مشران زموږ په شا ولاړ دي موږ په نش پیش باندې ځو چې څه مطالبه کوو هغه زموږ منظورېږي ذکر ونه کړم د شیر سرحد د معمارۍ د ملاکن ډیویژن نو دا به ډېر زیاتې انجینیر امیر مقام ستا جرأت ته زموږ سلام ستا خدمت ته زموږ سلام او په دې نش پیش کې ستا د مهربانیانو ته زموږ سلام د نادرې هم درته خوشخبري اورو چې ان قریب موږ افتتاح کوونکي یو په ګل آباد کې د په خرګنۍ کې د نادرا افیس نوی افیس موږ منظور کړی دی هغې به موږ افتتاح کوو انشاءالله ډېره د خوشحالۍ ورځ ده د خوشحالۍ مقام دی او په خصوصي توګه باندې د اسبنډ کلي ځکه چې د اسبنډ چې کوم مشکلات وو زموږ سره دا په یو علاقه دی او دا موږ مخکې هم پاتې وو او بار بار دا امیر مقام صاحب ته ویناګانې شوي دي فیض الله خان صاحب او طاول الله خان صاحب مرحوم الحاج سید غني صاحب د خدای پاک وبخي دا د هغوی د هغه محنت صله ده کوم چې دوی د ډېر وخت نه په دې باندې لګیا او دا د داد قابل دی جناب زمونږ انجینیر صاحب فیض الله خان صاحب چې هغه دې کې خپل ټوټل وخت ورکړ و عبدالله د سوی ګیس په مت کې هم تاسو به خوشخبریانې ملاویږي نو زه انشاءالله امید لرم چې نور هم انشاءالله د تحصیل ادینځۍ دپاره بلکې د پوره دیر دپاره به دوی د خپل محنت دغه شان جاري ساتي وي نو انشاءالله تعالی پاکستان مسلم لیگ چې کله هم راغلی دی انجینیر امیر مقام صاحب چې کله هم راغلی دی نو هغه د ګیس او د وابډا په دې مت کې خو هغه زه چې دومره کارونه کړي دي چې په 50 کاله کې په دې علاقه کې نه شوي نو موږ دا امید لرو تاسو نه چې تاسو په دې راتلونکي وخت کې تاسو پاکستان مسلم لیگ یاد وساتئ او چې تاسو پاکستان مسلم لیگ یاد وساتو او موږ نه دې ځای نه تاسو یو سیټ راکړو نو ان شاء الله تعالی چې لږ نه ده چې دا موږ به دا دینځای بدل کړو په دې څلور پنځو میاشتو کې موږ تقریبا 12-13 کروڑ روپو مجموعي بجلی په مت کې مونږه کارونه وکړل او د خپل وس نه زیات ځکه چې زمونږ نه ایم پی ایچ دی نام ایمینه شته نام څوک ممبر شته دین وړاندې د محکمه پیسکو کنسټرکشن لاین سپرنټینډنټ وقاص خان تاسبن پیډر په حق لا خپل خودنه کې زیاته کړه د دې لینث اف لاین چې دا 19 کیلومتر دی 19.8 او په دې کې 58 فیټ زم سره سب پولز دي او 45 فیټ زم سره 166 پولز دي دا چې په 36 فیټ چې دی 101 نمبر چې دی
پولز دي د دې میټیریل تقریبا شپ شوی دی سایت ته او ریکنډکټینګ په دې کې دی 2.5 کیلومتر او نوې لاین چې کوم دی هغه زموږ سره 16 کیلومتر دی تقریبا او اسټیمیټډ کاست چې دی د دې 27.996 میلیونز دی. پاکستان مسلم لیگ نون د مشرانو شکریا ادا کړه د اسبن پیډر د تکمیل سره بعد دغه سیمې د کم ولټیج مسله حل شي خو د سړک د تنګېدو نه ډډه کول هم ضروری دي. محمد اسرار خیبر نیوز چکدرا کوزدار.